بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. زه گواهی ورکوم د دې خبرې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک رسول دی او آخري نبی دی. زه گواهی ورکوم د دې خبرې چې الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته دی. نن چې محترمو زمونږه کومه وظیفه ده، نو دا وظیفه ډیره زیاته مجربه وظیفه ده او ډیره زیاته طاقتور وظیفه ده، ډیره زیاته اعلی عظیم الشان وظیفه ده. محترمو، د رجب په میاشت کې د 26 رجب نواله 26 27 28 دا وظیفه محترمو درې ورځې وظیفه ده، خو ډیره زیاته بهترینه ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. دومره پر تاثیر وظیفه ده چې چام کړي محترمو دوی مایوسه شوي نه دي. 27 تاریخ دا ډیر زیات د شان والا او ډیر زیاته ناشنا شپه دا تیره شوې ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دې شپه باندې معراج ته راخته او الله پاک تر ټولو اسمانونو سیل داو کو، جهنمونه ورته وښودل، شیطان او د هغې مکاریان ورته وښودې، بیت المقدس پورې نبی کریم علیه الصلاة والسلام سفر وکړو، بیا د هغه ځای نه لاړل اسمانونو ته. نو دغه شپه ډیره زیاته بهترینه او ډیره زیاته اعلی شپه ده. که څوک په دغه شپه باندې دا وظیفه ونه کړي، نو په 27 تاریخ د ورځې دا وظیفه دې وکړي. څوک هم چې په دغه ورځو کې دغه دوه نومونو باندې الله پاک راوبلي، مکمل یقین سره، مکمل اعتماد سره، مکمل توجه سره، خپل مشکلات، خپل حاجات، خپل پریشانی الله پاک نه محترمو دا وغواړي. الله پاک ته وایي زمونږ دا مشکلات ختم کا، زمونږ دا مصائب ختم کا، دغه رنګې زمونږ څومره حاجات دي دا پوره کا، څومره چې انسان باندې ستیریږي د الله پاک نه وغواړي. فرمایي علماء کرام چې الله پاک فرشتې د انسان د امداد دپاره محترمو دا رالیږي. دومره پر تاثیر وظیفه ده، دومره چې د انسان تقدیر اوسه محترمو دا بدلیږي. انسان په ځمکه باندې الله پاک یادوي، الله پاک په اسمانونو کې محترمو دا انسان یادوي، او الله پاک د انسان د بخښنې دپاره محترمو باندې ګوري، او الله پاک د انسان د امداد دپاره فرشتې محترمو دا رالیږي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده، د هغې مکمل طریقه، د هغې مکمل طریقه کار دا زه تاسو ته وایم. بعضې ملګري داسې وي چې هغوی کمنټ وکړي چې دا وظیفه څو پیرې ده، دا وظیفه څنګه ده، او دا وظیفه دا راته ووایي چې په کم ټایم کې وکړو. وظیفه تقریبا ما چېرته 5-6 میاشتې مخکې کړي او تپوس دی اوس وکړي. اکثر ما نه هغه به ایره مې چې ما څه ویلي دي پکې، یا مطلب دا وظیفه څنګه ده، څو پیرې دي. نو کوشش کوئ چې وظیفه لږه پوره ګورئ. بعضې وخت کې موږ ډرامې ګورو، څوک فلمونه ګوري، 2-3 ګنټې وي، نو هغو ته زړه وایي نه، خو دلته کې چې ستا پې حاجت پوره کېږي او ستا پې مشکل حل کېږي، نو 2-3 منټه ویډیو دا موږ ته کتل دا ګران دي. نو کوشش کوئ چې ویډیو ګورئ، ځکه چې په دې کې د وظیفې مکمل ترتیب، مکمل طریقه کار او هر څیز دا پکې موجود وي. دغه رنګه محترمو زه وظیفې طرف ته علماء کرام فرمایي، کم چې اکابرین دي هغوی وایي چې په دې وظیفې باندې موږ ډیر زیات تجربې کړي دي، او کمو کسانو چې دا وظیفه کړې ده الله پاک د دې خلکو غیبي امداد کړی دی. نو که تاسو هم دا غواړئ چې الله پاک د ستاسو غیبي امداد وکړي، نو دا وظیفه لازماً په ژوند کې بې رحمه وکړئ. دا وظیفه په 26 تاریخ، په 27 تاریخ، په 28 تاریخ
رجب باندې تاسو دا وظیفه وکړئ. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای تاسو استغفار لازمن کوئ. کم سړی استغفار کوي الله پاک د انسان مخکینی رستنی ټول ګناهونه دا محترمو د انسان نه معاف کوي. نو راځئ چې زر وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې موږ به 11 پیرې درود ابراهیمي وایو. هغه درود شریف کم چې د مانځه دی نو دا موږ 11 پیرې وایو. بیا به د هغې نه بعد به موږ الله الصمد دا به 21 پیرې وایو. الله الصمد دا به 21 پیرې وایو. بیا به د هغې نه بعد یا ارحم الراحمین دا موږ 21 پیرې وایو. یا ارحم الراحمین دا به 21 پیرې وایو. بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیمي وایو. بیا تاسو محترمو د دې وظیفې چې کوم معجزات دي د دې چې کوم کمالات دي دا به تاسو په خپلو سترګو باندې وینئ چې الله پاک تاسو له څه درکوي. محترمو بخاري شریف کې یو واقعه ده او ډېره زیاته ناشنا واقعه ده. یو سړی نو دې سړي یو کم سل مړي کړي. نو بیا چا ورته یو عالم وښوده چې هلکه لاړ شه د عالم سره کښېنه او د دې ګناهونه توبه وباسه کېدی شي الله پاک دې معاف کړي. دی چې لاړ دغه سړي سره کښېناستو نو هغه ته وایي چې ګوره دونه مړي مې کړي دي. نو هغه ورته وایي چې ګوره دونه مړي تا کړي که نه نو ته الله پاک معاف کوي نه. نو هغه یې پکې څه قتل کړو. نو 100 کسان 100 مړي ترې پوره شو. بیا ورته چا وایي چې هلکه دغه بل کلي کې یو عالم دی او ډېر زیات قابله سړی دی لاړ شه د هغه نه معلومات وکړه تاسو ته به څه ښه لاره وښیي. نو دا سړی د عالم طرف ته ور روان و کوشش کې و چې یاره زه ورشم او د دې ګناهونو نه توبه وباسم. په دې کې فرشتې راغلې د عذاب فرشتې هم راغلې د رحمت فرشتې هم راغلې. عذاب والا فرشتې وایي چې زه یې وړمه د رحمت والا وایي زه یې وړمه. الله پاک ورته وایي چې تاسو تکرار مه کوئ د څه وکړه چې دا څومره ځمکه ده دا ناب کوئ. چې کله ځمکه ناب کړه نو الله پاک د نیکۍ طرف ته چې دی ور روان و هغه طرف ته ځای ورته نږدې کړو د ګناه نه یې لرې کړو. نو کومې فرشتې په نیکۍ باندې ماموره وي هغوی ته یې وایي چې تاسو دا مړی دا لاش دا تاسو ویسئ. نو الله پاک ډېر زیات بخښونکی مهربانه دی. دلته کې د صرف اراده وکړه چې یاره زه د دې ګناهونو نه توبه وباسم. نو په ګناه باندې محترم الله پاک خفه کېږي او کم سړی چې د ګناه نه توبه وباسي الله پاک په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږي. نو د الله پاک رحمتونه دا په تاسو کولاویږي. تاسو دا وظیفه کوئ ورسره محترمو استغفار وایئ. انشاءالله العزیز د الله پاک رحمتونه دا په تاسو باندې کولاویږي. او بیا د هغې نه بعد دعا وکړه. داسې دعا وکړه چې الله پاک ته ګزارې وکړه مینت وکړه. انشاءالله العزیز کامیابي الله پاک به تعالی درکوي. الله پاک رحمتونو چې څومره دروازې دي دا په تا باندې کولاویږي. نو کوشش په کول پکار محترمو چې وظیفه د زړه نه وظیفه مکمل په اخلاص باندې وظیفه د زړه نه د زړه په صدق باندې چې یاره الله الصمد د الله پاک نوم د ډېر زیات بهترین یا ارحم الراحمین د الله پاک نوم دی او دغه رنګه ورسره درود شریف. کوشش کوئ چې وظیفه په خپله هم وکړئ ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې د فوایدو نه خبر شي او هغوی ته الله پاک ډېرې کامیابۍ دا ورکړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.